अल्हम्दुलिल्लाह الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مبدية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عزتمند اوریدونکو مسلمانانو، اللہ جل شانہ عما نوالہ قل کلام پاک کے فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو زمان یومتون شمیرل اگواڑے نتاسو شمیرلے نشید دی طاقت نلرے چی دا صرف وشمیرے دو مرا دیر نعمتون دی دا اللہ پاک لہذا اللہ پاک پر اخفل قول کی رشتہ دی چی وکان الانسان کافورا دا انسان دیر لوی نا شکر دی چی دو مرا نعمتون او د هغه باوجود نافرمانی خیری الى عبادی نازل حدیث قدسی کے اللہ پاک فرمائی کہ زمان یا متون پا دے مخلوق باندې شپه ورځ نازلیگی او راوریگی بیت حاصلیگی او وشرهم الی صاعد اور دینا فرمانے اور دی کرتوتونا سازشونا گناہونا هغه د هغه په بدله کې ما ته جواب ملاوي ان چې څومره نعمتونه پیدا کوما شپه ورځ نو پکار دا و چې دومره دوی زیات نه کېدلې نو دوی ګناہونو کې مبتلا دي او په غفلت کې مبتلا دي اتحبب الیکم بنعمی زو تاسو باندې نعمتونه د دې لپاره کوم چې ما سره محبت پیدا شي رغبت پیدا شي ما طرف ته توجه فرمایي وتتبغضون الی بالمعاصی نو تاسو ما په ګناهونو سره خفه کوئ او په غضب کې مې راولئ اللہ جل شانہ فرمائی چې ټول ورځ په ګناهونو کې او په غفلت کې تیره کی او چې بسترې دراشي
نو زه ښه د آرام او سکون والا نیند او خوب باندې ویده کړم. انی اکلهم فی المضاجع یا انی اکلهم فی مضاجعهم، د دوی بسترو کې دوی ته زه د آرام خوب راولم. کأنهم لم یعصونی، صبر ورته کوم، مهلت مې ورکړی دی او داسې خوب ورته راولم او حفاظت چې گویا دوی سره د زما ګناه کړې نه ده، زما نافرماني کړې نه ده. او الله پاک په موږ باندې صرف خپل عبادت لازمي کړی چې تاسو دا کوئ. یا ابن آدم لی علیک فریضه، تا باندې زما عبادت لازم دی او ولی لک رزقی رزقک. یا ابن آدم لی علیک فریضه ولک علی رزقک، او ستا رزق په ما باندې دی، زه به رزق در کوم، د رزق ذمواري ما اغستی. نو ظاهر کې خدای یو قسم شرط او جزا ښکاري، گویا چې مونږه فرائض ادا کوو، د خدای پاک عبادت کوو، روزي به میلاویږي او که نه کوو نو نه به میلاویږي. گویا چې نو الله پاک مخکې بیا فرمایي فإن خالفتنی فی فریضتی، که ته زما عبادت نه کوې په هغې کې زما مخالفت کوې، نو فلن اخالفک فی رزقک، زه به بیا روزي در کومه دنیا کې، وخت به در باندې تېرومه، خو وروستو بیا یو لوی هیبتناک انجام را روان دی. او بیا چې کم دی نو هلته د چا مجرم چې کم دی نو عذر نه قبلیږي. لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، هلته که بیا تاسو عذرونه پیش کوئ چې ما ته دا عذر و ځکه مې عبادت نه دی کړی، دا مصروفیات و دا و دا و، نو دا تاسو ته فایده نه درکوي. ولا هم یستعتبون، او نه بس تاسو نه مطالبه کېږي که څه عذر مو وي نو بیان یې کوئ. د سره دا مطالبه شته نه، نو عذر به څوک بیان کړي او که فرض کشي نو څه فایده نه ورکوي هلته. نو دا دنیا د عمل میدان دی او د الله پاک شپه او ورځ بېشماره نعمتونه دي. دا یو ساده نعمت چې دی که نه، مونږ چې سا راکاږو سا اخلو په دې جمدي یو، نو د دې یوې سا مونږ چې کوم دی د دې نعمت شکر نشو ادا کولی. د ورځ او د شپې ته وګوره، د دنیا دا اکسلیټر الله پاک 1000 کیلومیټر پر غنټه چې کوم دی نو ساتلی دی. نو د دې وجې نه 12 غنټې شپه راځي او 12 غنټې ورځ راځي، ګرمۍ او یخنۍ کې لږ لږ فرق راځي. خو په دغه ځای باندې ولاړ دی، خوځي را خوځي نه. د دې اکسلیټر او د دې هغه تیل او د دې هغه طاقت د خدای پاک حکم دی چې په یو میچ باندې روان دي. دا ځمکه، اسمان، نور، سپوږمۍ د خدای پاک د حکم تابع دي، هېڅ قسمه فرق پکې نه راځي. فرق کا د دې دا اکسلیټر خدای پاک به دباو کي او 500 کیلومیټر پر غنټه شي، نو بیا به 24 غنټې ورځ شي او 24 غنټې به شپه شي. نو په جمعې کې به خلک د یخنۍ نه مري او په ګرمۍ کې به باغات او پټي دا اور واهمې وبسوځي. او که فرض کړه 1000 پر ځای باندې 2000 کیلومیټر شي، یعنې رفتارې سیوا شي، نو بیا به 6 غنټې شپه او 6 غنټې ورځې، نو نه دن کو کام او نه رات کو آرام. نو ورځې به پکې کار نه کېږي او د شپې به پکې آرام نه کېږي. بیا الله پاک فرمایي قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. که زه په تاسو باندې مسلسل شپه مقرر کم چې بس دنیا کې شپه او ورځ نه راځي، رڼا نه راځي، نو څوک شته چې تاسو ته ورځ راولي
او قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. او کذا پتا سبحانه مسلسل ورځ را ولما مسلسل مخورزو کی فروری کی گرمی سے واشوا لکه مئی کی چې څنګه ګرمي د دنیا په سطح باندې میټینګونه شروع شو چې دا بس کېږي ځکه بعض ممالکو جزیرې چې دي دا غوینه غیر چا تیره د وورو غرونه د ګلیشیر نو که لږه ګرمي سے واشو نو دا به ویلی شي اوبه به شي نو دقه خوا کې چې کوم ملکونه دي او آبادۍ دي نو دا به په اوبو کې دا وشي ختم به شي. د دې لپاره میټینګونه شروع اوباما کله یو ملک او کله بل ملک دا خو د الله پاک اختیار دی. د اوباما په دې کې څه نه چلیږي. نو الله پاک فرمایي که زه مسلسل ورځ راولم نو څوک شته چې تاسو دپاره شپه راولي او تاسو پکې آرام وکړئ. که فرض که دا انسانان کړه وکړي چې یاره په دې ټایم به سمولو په دې ټایم به پاسو او په دې ټایم به کار کوو نو دا څاروي او چرګان او غوا میښې دا به ورته څوک په ټایم کوي او څوک به پوهوي. دې خوا به ته وده کېږي دې خوا به بانګې د اواز کوي دې خوا به ته وده کېږي دې خوا به څاروي او نور ځناور چې کوم دی نو شور به کوي او څه به کوي څه به کوي نو د کاره به بوزباتي او مارغان نو چې شپه شي نو قدرتي هر یو شی غلی شي او خپل مکان کې پټ شي نو آرام او سکون راشي او راحت. اجدا خبره ده چې اوس انسان لګیا دی او خپل سوچ کې او خپل ترقی جوړه کړې ده نو د هغې سره بې آرامي پیدا شوې ده او شور او غږ او آلودګي سیوا شوې ده. نو د الله پاک نعمتونه وایي دا تاسو نشئ شمېرلی یو یو نعمت وګورئ. خدای پاک دې غوږونو ته وګوره. خدای پاک فرمایي قل ارایتم من اخذ الله سمعکم که خدای پاک وی زه تاسو نه دا غوږونه والمه چې تاسو په غلطې غفلتې اورئ او دا غیبتې وغیره چغلې د ګناهونو خبرې. قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم دا سترګې د نه واخلم طرف کا چې ته پې د ګناه ځایونو ته ګورې او د ګناه کارونه پې کوي. وختم علی قلوبکم او ستا په زړه مخرو لګوم فهم سوچ فکر د ختم کم لیونی دی کما نو من اله غیر الله یأتیکم به بل خدای شته چې تا ته دا سترګې درکړي او سمې کړي تا دا غوږونه سم کړي او ټیکي کړي او تا بیا روغ رمټ کړي نه نشته. یو یو نعمت او مختصره پابندي لګولې ده چې بس په دې وخت باندې د ګناه خبرې موره سترګو باندې د ګناه قتل مکوا زړه باندې د ګناه سوچ فکر مکوا او په هغې نه ته ثواب میلاویږي او که نیکي پې کوې نو په هغې نه ته ثواب میلاویږي. نو د الله پاک ډېر بېشماره او ډېر زیات نعمتونه دي نو د هغې شکر پکار دی. نو شکر څه ته وایي نو هغه ځان له تفصیل طلب خبره ده چې ترجمه کې څو پیرې د هغې وضاحت هم کړې او د جمعو په تقریرونو کې هم نو په نعمتونو کې یو اهم نعمت چې دې آیت مبارک کې ذکر دی چې ما تلاوت کو ستاسو وړاندې چې هغه لباس دی قد انزلنا علیکم لباسا دومره اهم شیز دی چې خدای پاک وایي چې ما د اسمان نه گویا چې نازل کړی دی. یواری سوآتکم دا لباس څه کار کوي دا کپړې او جامه پټي. یواری سوآتکم ستاسو هغه ځایونه چې هغه ښکاره شي نو تاسو خفه کوي چې مسلمانی او دیندار انسانی او غیرتی انسانی نو بعض ځایونه په انسان کې دا چې دي چې ښکاره کېږي نو دی پې خفه کېږي. نو دا کپړه دومره لوی نعمت دی چې هغه ځایونه چې د هغې ښکاره کېدل د شرمندګۍ باعث دی او تاسو پې خفه کېږئ نو په هغې د له پرده راولي. اجدا خبره ده چې فکر سوچ غلط شوي دي د غلطو علومو د
کتلو او پړاوولونه او ریدونه او د غلطو مجالسونه او د غلطو پروګرامونو نه چې خلک چې کم د شرم ځایونه دي نو نن وخت کې د هغې ښکاره کولو مزین کولو مطلب دا دی چې نو د ویلو نه بار دي نو هغه کې خلک فخر ګڼي او هغې ته خلک روشن خیالي وایي او ترقي ورته وایي. نو الله پاک وایي دا لباس دومره لوی نعمت دی چې سوآتي لباسا یواري سوآتکم چې دا ستاسو هغه ځایونه پټوي کوم ځایونه چې ښکاره شي نو هغه تاسو خفه کوي. نو که څوک سوال وکړي چېرې نن خو هغه دور نه دی کوم دور کې چې قرآن پاک نازلېدو که مسلمانو او که کافرو خو غیرت ورپکې نو د شرم ځایونه ښکاره کېدلو باندې به هغوی خفه کېدل. نو الله پاک وایي چې ما تاسو باندې دومره لوی نعمت دی لباس دی چې تاسو شرمګاهونه یې پټ کړو، تاسو له عزت درکړو، یو بل سره د مخامخ کېدو جوګی کړئ د لباس په دې نعمت سره. نو اوس خو خلک په دغه باندې فخر کوي. نو جواب دا دی چې کنن په خفه نه شو سوآتکم شرمګاه ته سوآت ویلې نو آخرت کې به په خفه شي چې د آخرت بد انجامونه او د خپل رذالتونو هغه رسوایی ویني نو آخرت کې به په خفه شي. نو الله پاک وی دومره لوی نعمت چې لباس ته پتا سو نازل کړي چې تاسو عورتونه پټي او وریشا ریشا وزر ته وي ان تاسو د پاره حسن دو نو په لباس کې به مخ کې شریعت ته ګوري، بیا به پکې زینت ته ګوري او بیا به پکې لذت ته ګوري. نو په لباس چې دا پرتوب چې دی نو دا د سوء زینت دی. انسان بعضې اندامونه داسې دي چې پرس کلویل وي دی لباس واچي نو پټ شي. یو سړی دی یو مطلب دا دی غټې غټې سینې دي لباس یې واچو نو پټ شو پکې توله شو، او خېټه یې غټه ده نو چې کمیس یې واچو برابر کولاو، یا نور اندامونه یې د سنډا او د میخې په شان غټ غټ شي نو ولې انسان ته نه جوړ شي چې لباس واچي. نو دا پرتوب د دې شرمګاه زینت دی او کمیس د پرتوب زینت دی. اوس خلک څه کوي کمیس رو لنډوي نو پردوغاښ نیم په دکان کې پروتي او نیم بار په پوړی باندې پروتي نو دا به د نوکر راځي چې دا تا ته ټیک کړي او که نه تا له خدای پاک سوچ سمج درکړی دی. نو کمیس چې دی نو دا د پرتوب زینت دی او اوس خلک کمیسونه لنډوي. نو په لباسو کې به لومبې شریعت ته ګوري، بیا به پکې زینت ته ګوري او بیا به پکې لذت ته ګوري. نو اوس الله پاک دې امن وکړي که نارینه دي او که زنانه دي نو په ګډو وډو سر شوي. زنانه داسې لباس دي چې ګړی به ښکاري او مطلب دا دی کولا او ګریوان او تنګ لباس. نو صحیح کمیس پکار دی که نور څه تکلیف وي د هغې دپاره نور اسباب شته او داسې خبرې چې د اورېدو نه دي او د ویو نه دي خولې له د سړي نه راځي نو داسې دوپټې به واچوي چې په هغې کې د هغوی اخته ښکاري او اوږې پکې ښکاري او مطلب دا دی بدن یې پکې ټول چمکاویږي. نو دا نعمت نه د ځان دپاره زحمت جوړ کو. قد انزلنا علیکم لباسا یواری تاسو باندې ما لوی نعمت چې لباس دی هغه ستاسو شرمګاهونه پټوي. نو لباس به هغه چې هغې سره د سړي عورت پټېږي که فرض که دومره ټیټ و یا دومره مختصر و چې د عورت نه پټېږي نو ګناه کبیره د لباس مسله ډېره زیاته اهمه مسله ده، وړه خبره نه ده. او وریشه وروسته به بیا چې کوم دی نو زینت ګوري. نو داسې خراب لباس هم نه چې زوړ چې ستا وس کېږي
چې خلک دنه نفرت وکړي، بلکې نن وخت کې کاډلنګ او انځرګي کې خو زور لباس کې اچولي نو خلک وایي سوچه صاحب دی او کیم صاحب دی. داسې فهم غلط شوی دی. نو داسې لباس به هم نه اچوي چې ستا وس کېږي چې هغه ډېر زوړ وي چې بیخي پکې زینت نه وي، او داسې لباس به هم نه اچوي چې هغه څه وزر نه وي او ښایي کراهت پې پیدا کېږي او خلک یې بد ګڼي. نو نه به داسې لباس اچوي چې هغې کې ستا عورت نه پټېږي، ستا پرده پې نه راځي، او داسې لباس هم نه دی خو چې خلک پې نفرت وکړي. او لباس کې ما وی چې مخکې شریعت ته کتل پکار دي، بیا زینت ته او بیا لذت ته. نو پکار دا را چې سړي د دوی کمیس او پرتوګ د دومره اوږد نه وي چې د هغې کې ګیټۍ پټېږي. زنانه به خپلې کپړې اوږدې ساتي، د هغې به خپله ګیټۍ او دا مخې ته په خپه کې چې دا کم مخې ته روټې ډوټې دی دا به پټ ساتي، ښه عب ورته پاردی کوي. او سړي به ګیټۍ چې کوم دی نو دا پټې ساتي. اوس خو ښځو لباسونه دونه مختصر کړه چې پې ته چې ښکاري پنډۍ خلک د دې لپاره چې خلکو ته وګوري. دا ولې مختصر لباس اچوي؟ خپل ځان خو هغه کور هم لیدی شي، خو چې خلک مې ویني نو د دوزخ سروت کله. نو د سړو دپاره د کمیس او د پرتوګ دا مسله ده چې دا به دومره وي چې د ګیټو نه برې د ګیټو نه به ښکته نه وي. حدیث شریف کې راځي چې ثلاثه درې سړي داسې دي، درې کسان چې لا یکلمهم الله، خدای پاک به د قیامت په ورځ دا سره خبرې نه کوي، ولا ينظر الیهم او نه به ورته ګوري د رحمت په نظر، ولا یزکیهم او نه به یې پاکوي. المنان څوک چې احسان زبادي، المنفق سلعته بالیمین الکذب دویم هغه سړی چې په دروغو په قسم باندې خپل مال خرڅوي، یعنی ایک نمبر نه دی په قسم خوري چې دا ایک نمبر دی پای باندې خرڅوي. نو کړه او کوټه، نو کوټه په قسم باندې د کړه سره برابري. نو قسم چې سله خوري خو ایک نمبر د کم قیمت دغه شان دی خرڅوا. المنفق سلعته بالیمین الکذب د دروغو په قسم باندې خپل سودا خرڅوي. او ومسبل الازار، او بل هغه کس څوک چې خپل لنګ کمیس او پرتوګ دا دومره ښکته ساتي چې ګیټۍ ورپسې پټې وي. نو ده سره به خدای پاک د قیامت په ورځ خبرې نه کوي، او نه به یې پاکوي، او نه به ورته د رحمت په نظر ګوري. نو دا حرام دي. او داسې کس دپاره دا فیصله ده چې دی به دوزخ ته ځي. انې خپله ګیټۍ پټې کړې په دنیا کې، په ټول بدن به یې د دې وجه نه دوزخ ته ځي. او بخاري شریف کې حدیث مبارک دی چې یو سړي ته نصیحت وشو چې یاره ته دا خپلې ګیټۍ مه پټوه، یعنې پرتوګ او دا کمیس لنګ بره ساته. او هغه نه منسته، الله پاک په ځمکه باندې نه نباسو. یعنې دغه قوم څوک چې دا لباس د شریعت مطابق نه ساتي، خپلې ګیټۍ دا ښکاره نه ساتي بلکې پټوي. صرف په مانځه کې نه چې مانځه کې ګیټۍ ښکاره کړه، عام حکم دی چې دی به دا خپلې ګیټۍ ښکاره ساتي دا سړي. نو ډېره دې لایق ته چې په ځمکه باندې نه نوځي. ابو داود شریف کې حدیث مبارک کې یو سړي مونځ وکړو، صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل لاړ شه بیا مونځ وکړه، بیا یې واپس کړه، بیا راغی، بیا واپس کړه، بیا. نو چې ما خو دغه شانتې مونځ نه دی نو وی قد صلیت ولکن اقبلت، تا خو مونځ وکړو صحیح و، خو دا لنګ او دا کمیس کې دومره اوږد دی چې ګیټۍ دې ورپسې پټې دي. او ان الله لا یقبل صلاة مسبل ازاره، خدای پاک دغه چا مونځ نه قبلوي څوک چې دا ګیټۍ پټې ساتي. دا ښکاره ساتل پکار دي. او بهترین لباس چې دی نو هغه سپین لباس دی، دا نور هم جایز دی. خو دا فجارو فاسقانو د کافرانو چې کوم لباس وي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي، دغه مکروه دي. اگر که جایز رنګ وي، خو د فساق او د فجارو او د اهل بدعت او د کافرانو مثلا تورې کپړې شوي نو شیعګان دا خوښوي،
دلته خو شیعګان نشته، خو بیا هم ترې ځان ساتل پکار دي. نو سپین لباس دا بهترین لباس دی. البسوا الثياب البيض فانه حب الثياب الى الله تعالی. خدای پاک سپینې کپڑے خوښ دي او وی تاسو د خپل مړي په سپینو کپړو کې د کم دینو دفن کوي. بعض علماء کرامو ویلي چې یاره سفر کې او دغه رنګې شاه اسماعیل شهید یک روزه کې لیکلي که مجاهد نور قسم لباس شي نو یا د ضرورت لباسي، مطلب دا د سړی پکې سکار کوي او بل قسم واچي، یا مخصوص وردي نو ضرورت دی نو د جواز گنجائش پکې شته. نو سپین لباس بهتر دی. نو چا ویلي چې سفر کې د ټولو نه لوی سفر خو د مرګ دی چې سړی مړ شي که نه. نو چې حدیث شریف کې راځي چې یاره دوی ته مړي ته سپینې کپړې اچوي بهتر دي، که سپینې نه نو نور هم جایز دي. نو د دې نه خو بلوغت سفر شته نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت فرمایو نو یو یهودي چرواهي هر ورځ به د اهل مدینه راتلو، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم انتظار یې کوو چې دوی به کله راځي خبر شي. هغه ورته وویل چې یاره تاسو د چا انتظار کوو نو هغوی را روان دي. وایي تا ته څنګه پته ولګېده؟ وایي چې دوه کسان دي او کانا مبیضین، دواړه چې کوم دی نو سپینې سپینې کپړې اچولي. نو پیغمبر علیه السلام چې هجرت فرمایو دومره اوږد سفر 400 میله د مکې مکرمې نه مدینې منورې پورې نو سپینې کپړې اچولي. او بهتره دا ده او د مسلمانانو طریقه دا ده او د اسلام اگر چې متروک شوي خلکو پرېښودې خو یتیمه خبره نه ده بلکې مبرهنه او مدلله خبره ده چې سړی ګریوان جوړي او دغه رنګې زنانه هم چې سړی د خپل پټۍ کې دنه داسې طرف ته جوړه کړي زموږ ټولو ګس طرف ته وي. لکه مونږ چې لاس تړو نو مسلمان خو به د ګس او د ښي فرق کوي که نه خامخا. دا بیا څنګه مسلمان شو، غافله مسلمان شو. نو چې دا ښي طرف ته وي د دا کاچ پټې چې ورته وایي دا ما چې څنګه کړي تاسو دا غلط دي. نو ګناه پکې نشته، جایز دي، خو بهتر نه دي چې مسلمانانو کې یو شی رایټ شوی دی اوسو نو ګناه ورته نه شو ویلی. خو بهتره دا ده چې سړی دا پټۍ خپله سمه کړي د مسلمانانو په طریقه باندې کړي. بین الاقوامي یو فیصلې یو خبره یو کاري نو مباحاتو کې د هغوی سره تک کوي شي، مباحاتو کې دوی سره څه کوي شي خبره منستې شي. لکه بین الاقوام کافرو دا اعتراض کړي چې مسلمانان په دین کې خلک دغه کوي غلامان کوي او لونډیان کوي وینځي کوي او مونږه انصاف پیدا کو او انسانیت هم خلکو ته وښود یو بل به نه غلامان کوي او یو بل به څه نه کوي، یو بل به چې کوم دی نو وینځي کوي نه غلامان کوي نه. نو په درې طریقې باندې به پخوا یو سړی غلام کېدو، یا به سړی په زوره راونیسو نو خرڅ به یې کړو نو غلام به شو آزاد به، یا به یو سړي په چا قرض و سړي به نه شو ادا کوي ته به ما پکې خرڅ کړه نو ښه آزاد سړی به څه به شو خرڅ به شو. نو دغه دواړه طریقې 400 کاله مخکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړي دي چې ثمن الحر حرام و بیع الحر حرام. صرف یو طریقه پاتې وه چې په میدان جنګ کې به کافر ونیولی شو نارینه او زنانه. نو په دې کې درې اختیار وو، فإما منن یا په احسانو کا آزاد کا حکم نه دی، اختیار دی، اپشن دی. او و اما فداء یا چې نه پیسې والا آزاد کا. او دریم صورت دا دی هغه وخت کې خو جیلونه نه و که نه چې قیدیانې پکې نه نباسلې وي نو بس تقسیم دی وکړه چې دا ستا شو دا ستا شو دا ستا شو. او د هغې مې بلا احکام ذکر کړي چې په دې کې ازادېږي په دې کې ازادېږي په دې کې ازادېږي په دې کې ازادېږي او چې څه په خپله خوري وچی نو غلام له به ورکوي. نو د مونږ د اسلام نه ناخبره یو نو کافر ته مونږ وایو چې کافره تا خو 100 کاله وشو چې تا دا خبره کړې چې یو بل به نه غلام کوي. او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم 100 کاله مخکې ویلي 1400 کاله مخکې. اوس هم د اسلام 200 کاله چې وشو او کوم شرعي جنګونه شوي نو په هغې کې چا څوک غلام کړی نه دی، نه یې پکې ښځه وینځه کړې ده. لکه په روس کې چیچنیا کې او په انډونیشیا یو ځای بل ځای او دلته امریکا افغانستان کې
نو تاسو غلام ته نه یا اپشن دی حکم نه دی کنه اختیار دی کته مطلب دا دی آزادای او احسان سره کوي او پیسې ته اخلي او که جنگي قیدی کوي نو جنگي قیدی کول څه کنه دی وخت دی نه سی واغه وخت څو اجتماعي داسې جیلونه نه یو بل لري دغه سره نو 200 کال وشو چې اسلام دا طریقه مسلمانانو متروک کړي طریقو دی دا بیا اعتراض کوي چې تاسو په کتابونو او په قرآن مجید کې ولې وایي فقہ کې چې تاسو وسو غلامان کوي نه وینځي کوي نه ولې پړاووي ځکه یې پړاوو چې منسوخ شوي نه دي او بیا وایي چې لکه چې منسوخ نه دي تاسو په عمل ولې نه کوي وایي اوس موقع او محل هغه نه دي کله که موقع او محل راله نو بس بیا هم دغه طریقې لکه صلات خوب شو قرآن پاک کی طریقه ذکر ده کنه او شپې خو نه کنه ولې چې موقع او محل نشته پړاوو ځکه چې منسوخ نه دي نو بیا علماء کرام وایي چې بین الاقوام یو فیصله وکړي او دا احکامات سره سني هغه ټاکراو نه خوري بلکې د مباحات او قبیلې نه یو شان نه نو هغه باندې عمل کوي شي ها په خبره پوهیږي کنه نو بین الاقوام اوس دا طریقه اختیار کړې ده چې دا ګریوان دا د غیر اسلام خلاف دوه کړي مسلمانانو په طرف باندې تللی دي نو بهتره دا ده چې لباس کې سړی دا څوکي هي طرف څوکي دا ما چې څنګه کړي ولې مانځه کې چې موږ ودرېږو نو دا لاس داسې کو لاندو او دا خېټې څه کو د پاسه کې کنه او د فقه غټو غټو کتابونو لیکلي چې تاسو مړې د پن کوي که نارینه یو که زنانه نو مخکې ګس طرف راواړوئ او بیا پې ښې طرف راواړوئ لیفوق علیه الیمنا چې طرف په دې ګس باندې د پاسه راشي کما فی حالت الحیات لکه څنګه چې د په ژوند کې د دا ښې د ګس د پاسه ساتي نو فقه یو شان مسلې لیکلې علماء کرام یو شان مسلې لیکلې چې تاسو مړې دفن کوئ نو مخکې ګس طرف راواړوئ د کفن او بیا پې ښې راواړوئ چې دا ښې د ګس د پاسه شي لکه څنګه چې دی ژوندی و او ښې به یې د ګس د پاسه کوو نو تاسو خپل ځان ته وګورئ دا ښې د ګس د پاسه دی که ګس د ښې د پاسه دی ګس د ښې د پاسه دی که نه الټه دی نو که په یو سنت باندې عمل وشي اګر که د زوایدو نه نو ډېر خیر پکې پیدا کېږي ها او اسلامي طریقه ده دیني طریقه ده او ما ته خو چې د مسلې پته ولګېده نو ما خپله طریقه داسې کړه او چې د دې نه خبر شم چې د قادیاني کمیس تاسو د کمیس په شان کې و نو بیا مې سره نورم دښمني پیدا شوه هغه نورې کپړې مې پرېښودې بیا ښه او په استانبول کې او داسې نورو ځایونو کې عجایبګرو کې چې د امام صاحب ته منسوب کم کمیس پروت دی یا یوسف علیه السلام ته منسوب کم کمیس دی د هغې هم دا کش پټي دا چې کوم دی نو دا ښی د پاسه ده او که څه ده د لاندې دی د لوی نعمت خدای پاک په قرآن پاک کې یو ذکر کړی د څه شي د لباسو نو لباس څنګه پکار دی و لباس التقوی یعنې لباس اهل التقوی نیکان خلک چې څنګه لباس اچي نیکان زنانه نیکان سړي چې څنګه لباس اچي هغه شان لباس اچول پکار دي نو په تاسو کې به بیا ښه اخلاق او ښه عادات او ښه سوچونه ښه فکرونه راځي که نه او که د خرابو خلکو فاجرانو فاسقانو کافرانو لباس اچوئ نو بیا غلط سوچ او غلط کارونه غلط اخلاق په پیدا کیږي او مخکې پسې د آدم علیه السلام واقع ذکر ده چې شیطان خپل چالو چلو د لباس دا خرابېدل در شیطان یو چال دی ها چا باندې شیطان مکمله قبضه یي نو هغه د عالمانو خبره نه مني تو ته خو شپه ورځ لګیا یا بس هغه شان لباس او هغه شان ترتیب به دغه کوي ها او د چا چې لباس خراب وي نو د قرآن پاک نه معلومیږي چې دی په دې دنیا کې په دې مجلسو کې د ساتلو نه دی بلکې د دنیا نه د خارج کولو لایق دی دې وجه نه علماء کرام وایي چې کوم قوم کې بې حیایي خوره شي دې د خپل حق ضایع کو دنیا په مخ باندې اوسېدو دا اخري هغه میخ دی کوم چې د مړي تابوت باندې اخري میخ والي شي چې دې نه پس به دا نه کولاویږي د هر قسمه ګنجایشونه ختم کړه د باندې اوس عذاب راتلونکي دی نو قرآن پاک د اشارو نه معلومیږي دې پسې بیا خدای پاک فرمایي چې تاسو د شیطان د وسوسو نه او ترتیب دغه نه فتنو نه ځان وساتئ کما اخرج ابویکم لکه څنګه چې ستاسو مور او پلار آدم علیه السلام حوا بیبي هغوی د جنت نه رابار کړو لباس د معمولي غلطۍ خطا نه هغوی خدای پاک محرومه کړو یوځای د جنت نه نو څوک چې لباس خراب شي د دنیا په مخ د پاتې کېدو نه دی دغه کسر دغه محله دغه کلی دغه قوم دغه مل دنیا په مخ د پاتې کېدو نه دی داسې اهمه مسله ده د لباس ها او دا ګناه لومبي اثر په څه پرېږدي
په لباس باندې پریوزي نو غم پکار دی، استغفار پکار دی، توبه باسل پکار دی. د پیغمبر نه غلط ګناه نه کیږي، خطا ته وسوه او د لباس نه محروم شو. نو د لباس اهمه مسله ده. نو لباس د چا د لباس په شان پکار دی؟ د اهل تقوا. بل اشاره په دغه آیت کې دار چې لباس په دوه قسمه دی. یو ظاهري لباس چې ستاسو د ظاهري بدن پټ دی، او یو روحاني لباس باطنی چې هغه سره تقوا لباس وي. ها دې جوړون کی هغه جدا خلق ته دغه جوړون کی بیا جدا خلق ته په دې لباس باندې تر دې قابل شي چې د مجلس سره جمعات تراله، او په دغه لباس تر دې قابل کېږي چې په آخرت کې خدای پاک سره مخامخ شي. په دې لباس باندې تر دې دنیا د ګرمۍ یخنۍ نه دې نه بچ کېږي کنه او د تکلیف نه. نو په تقوا والے لباس باندې، روحاني لباس باندې تر دوزخ او دا نور مصیبتونو عذابونو نه او د خدای پاک د عذاب نه او د غضب نه بچ کېږي. دې کې علماء کرامو بیا ډېر بحثونه کړي د علم. الله پاک چې د هغې د ویلو د زده کولو او د عمل کولو توفیق راکړي.